من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، حافظان و صاحبانو، دی مجلس کی شریف سپینگیرو، نوجوانانو، کم عمر بچیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اټولو ډول زه حافظانو د تاسو ټولې جمع ته قرآن مجید دی ختم مبارکی وایم. الله د تاسو ټولو دپاره برکت ذریعه جوړ کړي. قرآن مبارک دا صرف تعلق کئی مول غوری نور دی وجہ مبارک چونی. توسو چولا وریز رجانی ولی بیامت تراویح دا عمل وکر مختصر اوقاتو کی ازو مختصر خبری قوم اللہ دا موت درست دین مطول تقویدل اور اللہ تعالی عمل کو توفیق نصیب. یوا خبر و دمداوی قرآن سشیدہ قرآن سب مقام و مرتبہ و فضیلت لے. دوما خبر و دمداوی صدا دور دا فکرو و دور دا فتنہ زشتویش یہ موت و زندگی بنی فتنیت سے اثرات مرتب کلیش. اخیری خبر بدمداوی زد فتنونا انسان بچاو زد طریقہ کار دا. اٹھولو اول خبر دا سے قرآن سے شیدہ کہ چلی دا خبر متوسو اگدہ کو دا بدون اگدہ شی علماء و علم بختم شی، شعراء و اشعار بختم شی، ادیبان و کلم بمات شی، دا وہ سیاہی کو مدغا بوچ شی. دی کائنات ونا بودا دا طول کی طول با اخبل سمر صلاحیتون دی اگا ختم کی. خدا اللہ دا کلام با صحیح معنوں کی تحت اور حقیقت تا کلم سکن رسی. او کذب مختصر الفاظو کی وائم قرآن مجید سے شکل دادا اللہ جل جلالہ لا آخرہ پیغام اور آخرہ کتاب. خزرت اگر دوار و خبر و مینس کی سو خبری کول مولو دا خودمو تو سو ایمان حصہ دا قرآن دا اللہ کتاب دا قرآن سے شہدات سنگی نازل شوئی بچوں نازل شوئی سے مقام و مرتبہ دا برداد بیدری مختصر خبری ہوگی ہوئی. قرآن رسی کتاب دا اللہ جل جلالہ فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے بندگان تو سنانا سورہ فاتحہ کی صراط مستقیم غورے. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. سہار منز نوائے سماس خدا پوری
روزانه 15 وخته مونځ کې مو الله نه دا دعا غواړو یا رب ته مو د صراط مستقیم وښیي. اللہ جل جلالہ فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب، اے بندہ صراط مستقیم دا وقتو اگر دا کتاب عظیم الشان قرآن عظیم الشان. اللہ جل جلالہ اخبر کتاب اخبر تعارف کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بندہ دا کتاب صراط مستقیم کم تا تموخیر لا ریب فی بدی هیڅ قسم شک شبہ اور تردد نشته. هدى للمتقین دا ہدایت دا متقین خلق دپاره، دا کتاب هدى للناس اټول خلق دپاره ہدایت. پدې ځای کې هدى للمتقین کوم ذکر کړي، دې دا مطلب نه ده چې قرآن به ګناهګار خلق د هدایت نه ده. ادی دا مطلب نه ده چې قرآن کفارو لپاره هدایت نه ده، بلکې مطلب د دې آیت مبارکه دا قرآن هدایت خو اولین او اخرین لپاره ده، خو دې هدایت د پیدا متقین خلکو جوړ شي. قرآن سره خپل مزید تعارف کوي، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اے بندگانو دا قرآن اگر کتاب دا زدر توست سید لیار طرف طرف ہوئی ایدی مزید تعارف دا درود سے کتاب دا لا یقتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نو تا باطل مخنرت دیشی و نو تا شانرت دیشی. دا لسی کتاب دا لا تنقضی عجائب ورود دا عجائب کلا نختم دا دسی عظیم الشان کتاب دا چې الله رب العالمین د په ذریعه سره د انسانانو زندگی کې انقلاب راوسته. هغه خلق جو خود نہ راہ پر دوسروں کے ہادی بن گئے، صحابہ کرام اخبر بر صراط مستقیم نہ خبرو دا سے معاشرے کی زندگی تیرا واسابہ معاشرہ پر جہالت پر بجن بنش. یو طرف تو نا د روم سپر پاور حکومتو، بل طرف نو ته ایران سپر پاور حکومتو، او عرب دومره قبایلو کې تقسیمو، څه هرې قبیلې خپل بت، هرې قبیلې خپل مشر، د هرې قبیلې مشر وړاندې دومره لامتناهي اکایونه د خلک تقسیمو چې دوی په یوې خبرې اتفاق نه و سوا د کفر. دومره جهالت کې لږ بد خلک وو چې یو جاهل به راوچت شو، هغه به پښې په لیارې کې کولاو کې وبې غوړولې، وایي دومره څوک طاقت والا شته چې زما دا پښې دې ځای نه اوچتې کړي. بل به هغه نه زیات د جهالت ارتکاب وکړو، توره به یې راوړه دلته به یې ونه پښې کټ کړي، وایي اوس ما نه داسې څوک شته چې په انتقام وخوري. دومره جهالت کې لږ بد خلک وو چې په لیارې باندې به یوه سرتورې زنانه روانه وه، هغه ښځې به حمل و، دو به شرط ولګول چې د دې په ګېډې کې نارینه بچی ده او که زنانه ده. یو ظالم جاهل به ویل زنانه ده، بل ظالم جاهل به ویل نارینه ده. خپل انا تسکین او د خپل جهالت انتقام او دغه شیانو سره تر رسولو دپاره یو جیتا جاگتا انسان باندې به پوڅي و حمله به وکړله، انسان به وترپېدو، هغه ونه ګېډه به وڅېرله، هغه بچی به صرف ولیدو چې دا نر ده او که ښځه د دغې معاشرې کې الله دا کلام نازل کړل. هغه خلکو نه بیا څه شی جوړ شو؟ رشک خلایقو نه جوړ شو، اسمان دنیا والا هدایت ستوري جوړ شو، ځمکې باندې نجوم الارض نجوم الهدى الله ونه جوړ کړو، داسې خلک ونه جوړ شو. الله رب العالمین مو خلقو ته څومره لوی مقام ورکړل. یو ځای کې ورته دا فرمایي کنتم علی شفا جرف هار، تاسو د هلاکت په ګډې سر باندې ولاړ وئ، د هلاکت په کمر سر باندې ولاړ وئ. الله در باندې څه وکړل؟ رحم وکړل. خپل نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم یې راواستول، دغه عظیم کتاب یې دیر کو، دې کتاب باندې تاسو زندګي کې انقلاب راوړل، تاسو هدى للناس جوړ شئ، تاسو د خلکو رهبر او رهنما وګرځېدئ. نبی علیه الصلاة والسلام تاسو ته تمغه درکړله اصحابک النجوم، ما صحابه اسمان ستورو په شان دي. فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چا پسې تاسو روان شئ تاسو به هدایت ته ورسئ.
کوم مقام ته دا خلک قرآن باندې ورسېدل چې کله قرآن نه و ابو بکر صرف ابو بکر و ابو بکر صرف ابن ابي قحافه و ابو بکر صرف عبدالله بن عتیق و ابو بکر صرف مکی کی یو معزز سره و بس چې کله قرآن راوړو قرآن سره د زندگی اوچته معزز شوله ابو بکر صدیق اکبر جوړ شو رضی الله عنه عمر حیثیت تو څه بدله څومره کمزوري حیثیت ور سره او خپل معاشري کې ډېرو خلکو هغه سره ځان ورجول نه غوښتو خلکو مونږ نه یو طرف ته کوله څه اوس د دې عمر سره بیا په دې بیا کې څه وایي کله ما خبره په طبیعت خبره نه عمر پته نه لګي چې دا کومه حد پرې دشمنی کېدای شي و چې کله قرآن ته ورکېناستو قرآن د عمر زندگی بدله کړله نو دا کتاب عمر نه څه شی جوړ کړو عمر نه فاروق اعظم جوړ کړ رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه طواف نه فارغ شو زړه کې الله رب العالمین ورته چوي نبی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ابراهیم علیه السلام خو موږ لپاره ډېرې لویې قربانیانې کړې الله یې مسله دا وایي چې کله طواف پوره شي موږ ابراهیم علیه السلام په یادګار کې دلته تبارک وتعالی لمونځ حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے د خطاب زویا زه محمد رسول الله د دین جوړونکی نه یم زه د دین ښیونکی یم الله ماته داسې څه حکم نه ده نازل کړی چې زه هغه باندې تاسو ته د دې خبرې حکم درکړم چې تاسو دوه رکعته لمونځ هغه طواف نه باندې څومره مهم تېرې شو الله رب العالمین دا آیت نازل کړو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ایمان ولو مقام ابراهیم منځ ولا ځای ځان ته جوړ کړو نن ځای هم کته که حج ته لاړو که عمرې ته لاړو بیا واجب طواف ته که نفلي طواف ته خو طواف په اختتام باندې به دوه رکعته واجب الطواف لمونځ کېږي دا موافقات عمر دي هغه عمر څه خلکو جهالت په نوم سره پېژندو بیا هغه مقام ته رسېږي قرآن کې 18 آیتونه داسې الله نازل کړي چې حضرت عمر رضی الله عنه کومه رایه وه نبی علیه السلام ته ظاهره کړي وه الله جل جلاله هغه موافق قرآن ولا آیت نازل یعنی قرآن دا تعارف دا قرآن درس انقلاب ده دا قرآن نبی د انقلاب ده دا قرآن صبح صادق د هدایت ده دی قرآن په څوک نږدې شو معزز شو دی قرآن نه څوک وریا شو هغه وګرځېدو فضایل قرآن کې دغه حدیث بار بار تعلیم کې متوسط مخکې راځي چې قرآن داسې کتاب ده د دې شفاعت قبول ده قرآن داسې کتاب ده د دې سفارش الله قبول کړی ده قرآن الله ته فرمایي یا رب د فلاني سړي په حق کې زه سفارش کوم ته د دې مغفرت وکړه که چیرې زه د تو کلام وام ته د ما سفارش ومنه الله ورته تو سفارش قبول ده چا په حق کې تو سفارش وکړل هغه سړي ته مو نجات ورکړل قرآن داسې کتاب ده چې قرآن مجید چې مخ ته کېدو نو دا به جنت ته بیایي همدې فضایل قرآن کې بل حدیث مبارک ته مفهوم یې دا ده چې دا داسې وفادار کتاب ده چې مخ ته کېدول محبت یې ورسره وکړل دا قرآن به دا سړی قیامت ورځي بیایي 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 جنت ته رسول او چې کومو خلکو بیا دې وغورځول شاته دا به داسې ازلي کتاب ده چې بیا به دا سړی قیامت ورځي راونیسي کشکوي او کشکوي دې ځان پسې جهنم ته یې وروغورځوي قرآن باندې لعنت رسول دا قرآن دغه تعارف ده الله فرمایي بندگانو ایما کتاب کا تاسو پہچان غواړئ ایما قرآن نه خود په خپله باندې تپاس وکړئ تا ته به ما قرآن جواب درکړي چې بنده کوم تپوس ته کړی و هغې جواب دا ده انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن مو په لیلة القدر کې نازل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان هغه معززه مبارکه میاشت ده چې کې قرآن نازل شوی علماو په دې خپل بحثونه کړي چې رمضان فضیلت په څو وجوهاتو باندې ده ډېر وجوهات دي یوه لویه وجه دا ده چې قرآن مجید په دې میاشت کې نازل شو قرآن تعارف که چېرې الله نه غواړو قرآن مجید داسې کتاب ده لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کمو دا قرآن نازل کړی وای په غرونو باندې الله ولا ویرې او خشیت نه به دا زری زری شي
قرآن مجید تعارف بخبر ہماری گئی. اللہ فرمائی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ مالا امانت پا اسمانونو پیش کرے دا پا زمکونو پیش کرے دا پا غرونو بلی ملک پیش کرے دا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا طولو دا دیو چتولو نخبل عجزی ترگن کردی دا وحملها الانسان انسان دا وچت کرد یا رب دا باری امانت زو چتوم دا عظیم الشان قرآن اللہ جل جلالہ موت و ترکڑے دا دا دی دیر حقوق دی متاثر بنے مختصر الفاظو کی وائم دا دی قرآن اول حق دادا سمو دی قرآن مانی صحیح مانو کی ایمان ہو. ایمان الحمدللہ دی جانے کے ہر سلیتا حاصل دا قرآن فہم حق دا قرآن دادا سددی الفاظ صحیح مانو کس رکھو ورتل القرآن ترتیل کے اللہ دی خبر ہوگا بل حق دا دی قرآن دادا سددی ظاہر و باطن ادب اور احترام کو دل و جان سرا بل حق دی قرآن کو مگنے دادا سیو مسلمان سڑیب قال کے دوزل الحمد والناس پر قرآن ضرور ختم کری کچھے جو دوزلم پر قال کے قرآن ختم نکلو دا سڑیب قیامت پر ایسے قرآن والا حق زیقون کو خلقو کچھ کچھے جو سڑیب ناسی دا ایولنس میاشتی قرآن نگا لوی تلاوت نکی خو رمضان کی اگر دریت سالور پینزل قرآن ختم کی قرآن والا قاد کی دوزل ختم کول و حق خودی سے ادا کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا مثل کی مسلمان ہوئی سا قرآن بیاش تیر شی و دا اللہ والا قرآن کلاو و دائی بل حق شو سا قرآن بیاش تی کی یوزل قرآن کلاول دا ضرور پا مسلمان منی واجب دی کچھے قرآن بیاش تی کی چو قرآن کلاو نکرل دا سرے بڑے بد قسمت ہوئی ماہر القادر رحمت اللہ علیہ یہ قرآن فریاد منی استق نظم نکلے دا یو شعر دالا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں بس صرف قرآن دبنن المرے خائص پارا جو کرے دا ننو قرآن اخبر تکای خائص پارا کرے دا ننو قرآن دا اخبر اولہ سیدہ غلط و دسیدہ معاملات تنسو ختمولو کے او یا کسا قرآن ویرکا سرویش کسا قرآن ویرکا دیا کسا قرآن ویرکا صرف دید پارا مکی دا وجہ دا دا قرآن حق تنفیدہ اللہ دا مدرسو قرآن حق دا قوم کی جوڑ کی نا دا قرآن حق سے پہلا خبر تقریباً بس دونوں مناسب کرن جو حق پر باسے بچے تو ہم دا صدا دور دا فتنو دا اللہ مدر قرآن کی نننا 1450 سال پہلا فرمائی وَاتَّقُوا فِتْنَةً اے بندگانو فتنون ضرور وسطے میں خاص کر اگر فتنے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصت اگر صرف توسو کے بیا خاص فتنہ گر خلق تنرسی کی دا قولا اور دا طور دا قولا نحوست پر توسو جنو تنرسی ننمو یا لگ یا لیر یا ٹھول یا لگ یا کلی یا جزوی طور پر فتنوں پر اپیٹ کے لیے کدا خبر توس موسم نہ منے توس کدی خبر 100% حق تزوی نہ منے وہ کچھے توس زمینی حقائق مخت کے دول توس اقبل مخت دا واقعات و ریل بنی دماغوں کی کلاو کو تو اب 2000 نمخ کی دنیا اور 2000 نبات دنیا کے واضح فرق مسئلہ اب دور سنگی بلند دور سنگی دا اب دور کی ایمان بچ کورا دا پارا مدد سمر محنت کو کورا مدد پر ایمان تحفظ دا پر سمر محنت اب دور کی فتنہ سے شیوا مون فتنہ صرف اب پاس کما انتینے لگی دلی وہاں ٹیوی تا مون فتنہ بھی حالانکہ دا اگر نحوست سمر محدود انہوں مدد پتا ہو لگی بیا اغیر فتنہ وسیع شوا سکون لکشری سٹائل والا خلق کو بدی کرو کہ وہ قرون دا بیسیار ہو گئی بے خلق اس رکھ کہ اگر کما فتنہ والے دیشن سینا دا ملوے فتنہ شو بے دا فتنہ وستا بولتے شو دیش دا بے زائے وہ خسکو بے دیش والا فتنہ وہ دا والا والے دیشن سکلا کیبل نیٹورک رو سکلا موبائل دا ملسور دا ورسدو انٹرنیٹ دا وڑا زڑا خطی نر دسترس اور رسائی دا ورسدل نن اگا فتنی و دسر فتنی نشیدی نہیں فتنہ مدد خدا دنیا بخبری دی فتنے بلونا لدا دا دنیا دی فتنے تا نورم تلائے اور روچ برکول غوڑی
تاسو به ډېر واقعات بلکې زه به دا وایم زه خو یو دیهاتي کلي نه راغلی سړی یم تاسو مخ ته ایما نالج ایما معلومات هېڅ شی نه دي سره هېڅ قسم پاسنګ کې نه دي تاسو نن دنیا د ګټه بحر و بر مسخر کوي نن دنیا په دې قدم روانه ده څه ان قریب په څو کالو کې د دوا او مواد د تاسو د نظام ختم کړي دا ټول کې ټول نظام هغه خپل یوکي او سیټلایټ ته راول غواړي چې بیا یو داسې ځای به وي زمین کې نه وي څه هغه ځای کې چې هلته 5G 4G نیټ نه مهیا کېږي نه میسر که هغه ایرپورټ ده که هغه دیهات دي که هغه غرونه دي که هغه کوهي ده که هغه تیخانه ده که هغه زیر زمین ته لګوي څه کار کوي خو زه تا ته دا شکایت نه وي چې زه دنیا سره ریلیټ نه یم زه دنیا نه کټه هوه سره یم نه دنیا به تا په اګلاس کې همدومره تیزۍ سره موجود تحت فتنو يلبيت ولا الدهر يشتمون الرسول الله دغه فتنو مقابله وسره کیږي دا تقریبا د مدرو خبرو کې اخیرنی خبره فتنې ډېرې دي ما د فتنو هغه او جړ طرف ته اشاره وکړه نن که د الحاد فتنه ده د په بنیاد ده نن که د زندګۍ فتنه ده د په بنیاد ده نن که د ارتداد فتنه ده د په بنیاد ده نن که د دنیا نورې فتنې دي د په بنیاد دي دنیا کومه فتنه ده چې هغې جړ او هغې شخونه موبایل نه دي راوتلي تاسو دې ځای کې ما ته پهلا ججه کېدی شو چې داسې یوه فتنه به وي چې هغه تعلق به دې موبایل سره دې فتنو نه موږ څنګه بچ کېدی شو که چېرې مو دا ویو چې مسلمان موبایل وغورځوي کله وحاشه د سره کېدی هم نشي دا نن دنیا کې نه ده ممکن نور خو پرېږده چې نن د حج او عمرې ته لاړ شي د ریاض الجنت ته هم بغیر د دې موبایل هغه ایپ باندې څو پرې تا ته کنفرمیشن میسج نوي راغلی نشي نه وته حرم شریف کې به تا ته په دې خپل کمیس سره نه وتلو اجازت نه وي ته به احرام چادرونه تړې نوځې به خو تا ته به انټرنیټ سهولت فری هغې کې اندر وملي نن به د حرم محافظ پولیس تا ته 5 منټ دپاره کله هم چې خپلې ډیوټۍ نه فارغ ولیدی شي هغه به فورا لکه زه راوستم داسې سړی کې به کیني او موبایل به راوباسي هغه موبایل کې فورا مشغول دغو فتنو حل څه شی دی یوه آخري خبره دا ده دې فتنو حل کوم ده هغه ده روحانیت دې فتنې مقابله مادام نشي کولی خبره شو پرې خبره د یو سړی دا وایي زه ډېر مالدار یم یما بینک بیلنس روپۍ کې نه ده ډالرو کې ده دا ډالر د جیب کې پرېږده دا ډالر د خپل بیلنس بینکونو کې کېږده ته دا ډالر د فتنې مقابله نشي کولی ځکه دا فتنه راوتلې مادې نه ده مادې فتنې مقابله ماده نشي کولی دې فتنې مقابله به روحانیت کوي د روحانیت سرچشمه قرآن عظیم الشان زه په دې خپلې خبرې یو وزني دلیل لرم دا خبره مو صرف تش د خطابت په جذباتو کې نه وکړله حضرت علي کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنه وارضاه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو مجلس ولا نقشه مونږ بیان کړی ده چې حضور علیه السلام وفرمایل ستكون فتن كثيره فتنې به ان قریب روز وی ما تاسو کو ما المخلص منها يا رسول الله دغو فتنونه بالخلاصي ولا بيات شي حضور عليه الصلاه والسلام وفرمایل كتاب الله الله والكتاب قرآن عظيم الشان بدليل فتنون خلاصي مو بكلي كيو مشى على حس ولا كل كليوان ناس دي كل بيجي يبدو المنافق في سر ما يوصل صوتش ده لوي مبارك سلام فقيري عجزي ختمه بر کله څنګه ساده موبایل ورودلی وي ابتداکي یو کس ته یو کله مولاس کې ولې ریموټ دا څه شي دی یو دا موبایل ده وې دا څه په لري وې دې باندې خبرې کیږي دې سره خلکو سره تعلق وې مو دې خبر تسبیح د خلکو مسره
قرآن د خلکو له سره دا مقابله ده بس دې مادي مقابله موږ سره فقط روحانیت او د روحانیت سرچشمه قرآن دا صرف قرآن د دې فتنو سره کول بس. اوس قرآن صرف کتاب نه، قرآن بحیثیت کتاب، قرآن بحیثیت نظام، قرآن بحیثیت یو آیډیل، قرآن بحیثیت یو علم، دا د ټولو فتنو څخه د هغه ختم کوونکی ده، دا یې نسخه ده، دا یې اکسیر ده، همدا په ذریعې سره به دغو فتنو څخه کوو تاسو کوو. په دې مختصر څو منټو کې دوه درې اعمال به درته وښیم چې هغه د دغو فتنو نه بچاو ذریعه وي. ملګري ستړي به نه شي، تنګ به نه وو، بس صرف څو منټه ډېر. ټولو نه اول د فتنې توړ هغه قرآن عظیم شان. روژې کې هر مسلمان قرآن سره تعلق قایم شو، دا تعلق درنه ختم نشي، د دې تعلق امتحان اختر ته وځي. دا یې مخبره تجربه ده چې کوم سړي اختر ورځې تلاوت وکړل، الله تعالی قرآن کال کې قرآن تلاوت کله نه مس کوي. وکوم سړی بس روژې تلاوت کافي وګڼلو چې را به نن اختر ورځ ته دا تېر شي، سبا بل سبا نه مې شروع کړم، د کله کله هغه بل سبا په چکر کې میاشتو په هفتو د څه نه بدقسمت ورکړي 11 میاشتو بعد د روژې کې قرآن واخیست. که یې خپل ګریوان کې وګورو ما ته هېڅ تفصیل تاسو په باره کې نشته، خو خپل ځان تجربه مې لرله. قرآن نه بعد دوامه فتنو نه بچاو ذریعه خپل علماو سره مضبوط تعلق کوي. چا تعلق خپل علماو سره قایم ده، لوړې نهرونه د فتنو ورشي، الله به دی ثابت قدم او محفوظ. دې وجې نه داسې علما مو څه تکړه خلک یو، الله فضل نه بغیر مو په خپله فتنو کې بلکل ډوب یو تباه برباد کړي. مو سره هغه علم د وحي والا ده چې کوم علم الله خپل نبي، هغه خپلو صحابو، هغه خپل امت ته او هغه په برکت نن موږ ته رسېدلې ده چې د ټولو ټکو په برکت تاسو باندې څلورو معززو منځ کې تاسو کې د سترو کامل دریم شی څه فکرونه موږ تاسو محفوظ دي. تنګې کومه تفصیلات نه وایم، بس صرف اشاره ورته کوم ده. یو قرآن دوام خپل علماو سره مضبوط ده. دریم شی څه هغه فتنونه موږ تاسو محفوظ دي، هغه روژو سره. نبی علیہ السلام عادت مبارکه و هر میاشت کې وي 13 14 15 اسلامي تاریخ ایام 20 روزې سره پیر جمعرات روزې نبی علیہ السلام عموما ستره. روزه د انسان شهوانی او حیوانی طاقت کمزوري کوي. څکله انسان شهوانی حیوانی طاقت کمزوري شي، دغه روحانیت غالبېږي. څکله روحانیت په دغه غالب شي، بهتر خیر ورکړو په لری کې شر طرف ته وجود نه سي خپل ځونه دې مشي جوړو. بلدا قرآن د یو نس میاشتې دې مسجدونو کې نو، دا قرآن د موږ سکور کې نو یو نس میاشتې دا څومره نیکۍ مو کوو، د خیر کارونه مو کوو، سره نیکۍ طرف ته مو سوچ دي. دا 11 مهینې ویلې نو موږ باندې حیوانیت او شهوانیت غالب وو، ځکه یې موږ نه نفس نه وو، یې موږ میدان نه وو، هغه ټول خواهشاتي سوچونه په دماغ باندې غالب وو. چې کله روژه راغله هغه سوچونه کمزوري شو، اقدام یو فکر نیکۍ طرف ته روان شو. نن ځانې کوي، مفتا کوي، زبلیم کوي، وړوکی کوي، ښځی کوي، نرۍ کوي، حتی کې بیمار په خپلې بسترې کې پروت ده، که نور څه نشي کولی، تصویر اخیستې دي، الله جل جلاله یې ورسوي. څلورم شی فتنو نه بچاو، هغه مسجد په ماحول کې ډېر ډېر وخت تېرول. دا ایمان ولا کله ده، دې کې ایمان محفوظېږي. چې مسجد سره څومره تعلق مضبوط ده، د ایمان به محفوظ وي، دا به فتنو نه محفوظ وي. اخری شی فتنو نه محفوظي ولا هغه ذکر، استغفار، درود شریف، کثرت سره لا اله الا الله ویل. بس د دغو شیانو اهتمام که چېرې مو تاسو وکړل، انشاءالله الله به تاسو فتنو نه محفوظ کوي. فتنو هر طرف ته اډې اچولې دي، هر طرف ته ګیرې اچولې دي، نوجوانان یې لپیټ کې دي، مشران یې لپیټ کې راغستي دي. تاسو یقین ومنو یو سپین ږیری پټ د الله د ورته مغفرت وکړي. څو کاله مخکې خبره ده، زه مدرسې کې ناست یم،
هغه ودا سي کمره ده څاګه روشندان بالکل روډ طرف ته کولاو ده ډیر لستنه کې خبرې ورېدې شي یو سپینګیره ورته کنزل وکړه یو سپینګیره ورته کنزل وکړه کنزل زدل ته په منبر نه کوم دا ورته سوي وي طال وته بلاکم فر ولا سیدی کړي او په سره پاتنو چې تاسو دې عزت نه کوو تاسو الله حیا په نظر ولې ګوري صداویم څه فتنونه مو هر عمر لپیټ کې راخسته ده فتنونه بچاو صرف روحانیت سره علاج ده قرآن ته نږدې شو مسجد ته نږدې شو ذکر او اذکار ته نږدې شو ذکر دومره لوی حصار ورکړل ده چې کله دجال چې کائنات ټول لوی فتنه ده هغه راشي دجال منول پکاره رزق لوی لوی ذخیرې موجود وي دجال نه انکار کوونکو خلکو بچي وي یو ګوټ پسې یوې لقمې پسې به ترسېږي هغه وخت کې به د ایمان ولو خلکو رزق هغه تسبیح او تهلیل وي ذکر ولا ورته رزق کای مقام جوړېږي که چېرې دغو فتنو کې تاسو خپل ځانونه ذاکر او شاګرد جوړ کړل انشاءالله الله به تاسو حفاظت کوي الله دې تاسو ټولو نه رسېږي الله دې